شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ ډیلی خیبر، زه یم ستاسو کوربه جلال صافي. کتونکو نوم یو ماشوم چې 14 کاله عمر دی، ریحان الله نوم دی، د بټخیلې سره تعلق دی. والد صاحب را سره په څنګ کې ولاړ دی. په کاټلنګ بابوزو کې په یو مدرسه کې به سبق وي. په 7 دسمبر د دغه مدرسې نه لاپته شوی دی. تر دې تاریخه پورې د هغه هېڅ قسمه معلومات نشته. 29 دسمبر دی. نو والد سره خبرې اترې کوو، موږ سره اوسئ. لالا جي دا راته ووایي ستاسو نامه څه ده؟ زما نوم ظفر خان دی. دا ماشوم چې کوم لاپته شوی دی دغه زموږ کتونکو ته ووایي دا څه منظر مطلب مدرسې والا څه وایي چې دی څنګه د مدرسې نه وتی دی، په سبانه وتی دی که نه څه وایي هغوی؟ دا شی شو چې د څنګه د جبې پر دې مدرسې ته لاړو که نه نو د خیالي شپې هم دغلته کې وه، د خیالي د ورځ هم دغلته کې وه. جی جی. بیا د ورځې په 2 بجې دي وځي سکول ته. جی جی. سکول ته تلل رخصه راغلې وه. دی وایي چې رخصه د طالبان وایي چې رخصه راغلې وه که نه. رخصې ته ختلی دی او هلکان ته وایي چې بهي زه ناجوړه یم، زه م کور ته. بس غیب دی. دا رشقه کوم خوا تله څه پته لګي؟ دا دې خوا د موټر بې دغه ته راتله. او مطلب د کور په لار را روان شوي؟ د کور په لار را روان شوي. او نور کله چې څنګه راځي قشانتي. جی جی. روټین والا خبر. تاسو سره رابطه شوې وه چې یاره زه درځم که نه داسې اچانک بس ضرورت؟ نه موږ ته هېڅ رابطه نه شوي. او عقاري رینګ کړی ماښام چې بهي ریحان الله درغلی کور ته که نه. موږ وایي نه دی راغلی کور ته. او نور کله به هم روټین کې داسې رینګ کېدو چې کله به دی راتلو کور ته مدرسې نه رینګ کوو. او اوس چې تلو نو کله چې دی ورسېدو که نه نو ما ته ایس ایم ایس وکړو یا بوم را ورسېدو. موبایل وغیره څه کنټیکټ اوس ستاسو؟ د بل ملګري سره ورسره و، هغه قاریانو به بیا اخیستو د موبایل. او د جیبې په هفتې پر لکه غونډه هفته به د قاریانو سره د جیبې پر به موبایل ور ورکوو. جی جی. او د 3 کالو نه دغه مدرسه کې دی مقیم و؟ بلکل. 3 کال نه. اخري درغلی کله و کور ته دغه هم راته ووایي؟ اخري دی بس په د تقریبا د جیبې په ورځ باندې دی راغلی و. صحیح صحیح. او په بل جمعه باندې دی بیا مدرسې ته لاړو. او د ده عمر 14 کاله تاسو وي ما ته وړاندې داسې ده؟ جی بلکل. کپړې په غاړه کې څنګه وي یا ګیره څه داسې څه خو به نه وي راغلي؟ سپینې کپړې وي، دې کې لږه لږه ګیره راغلې ده. تصویر خو شته که نه؟ او تصویر شته بلکل. تاسو کومې علاقې وکتې؟ مطلب ستاسو چې څومره رشته دار دي ستاسو څومره پورې کنټیکټ کېږي نو تاسو رابطې وشو؟ چا هم داسې څه ونه وي چې یاره موږ لیدلی دلته ولته یا راغلی نو راغلی؟ موږ سر موږ لکه مردان، پېښور، دا اسلام آباد، د پیرودی، اډاره، موټلی، سوات، دا موږ وکته، کراچۍ، شب قدر، دا ټول موږ کتلي دي. او هېڅ قسمه څوک څه نه وایي چې موږ لیدلی وو؟ نه چا څه اطلاع نه ده راکړې. او نو ګرځئ راګرځئ به تاسو اوس هم دا وخت دوی تخبې کې ولاړ دي کتونکو راغلي تاسو اوس هم ګرځئ له؟ نو ګرځو پسې که چېرته راشي په لاس باندې. نه نه اخري دا راته ووایه کور کې څه پوزیشن دی؟ د مور څه مطلب دا خو به د بدن ټوکړه ده، د زړه غوښه ده، د مور د پلار هم دغه شان د بدن حصه ده. نو څه وایي مور یې څه وایي؟ مور یې ډېره خفه ده. زه چې کله وځم که نه الله دې رحم وکړي. کتونکو اولاد چې کوم دی که نه زموږ نه خو یو بچی پیدا دی د 14 میاشتو دی. والله چې سهار راوځو کور ته ماښام ځو نو بس په دغه منډه کې چې کله به رسو غېږ کې به یې رالو. بیا د 14 کالو ته چې بچی رسي د دې په شا ډېر لوی محنت دی. تاسو ته به پته وي د دغه بچو درد دی الله چاته هم نه ښایي. دغه بچی که د کور نه لاپته دی او دا وخت زموږ ویډیو ګوري، ریحان الله د والد صاحب دغه جذبات دې تا وکتل، دغه شان ستاسو د مورکۍ به هم په کور کې دغه علي د خفګان سره به دغه شپې ورځې تېروي. بل به په دغه به وي چې یاره اوس به څوک ور وټکوي او څه خبر به راشي چې ریحان الله را پیدا شو یا دلته دی هلته دی، څه خبر به راشي. په دغه تکل کې به هغوی هر وخت شپه ورځ دغه سوچونه فکرونه کوي. که چیرې روټۍ خوري نو خو د وخت ضرورت دی، د هغې نه غیر خو کېږي نه. نو به هم داسې چې په اوښکو سلګو کې به خوري. نو که تار چېرته دا ویډیو ګورې نو خپل مور او پلار سره کنټیکټ وکړه. راشه که ستا زړه کې څه ګیلۍ د مور او پلار نه د مدرسې نه بلکل موږ ته وکړه. زموږ نمبر هم په سکرین چلیږي، موږ سره رابطه وکړه. خیر دی که دوی سره نه کوې خو د مور او پلار زړه بچیه ازاروم، ځکه چې مور او پلار په دنیا کې داسې یو هستي ده چې دا که یو ځل ستا د لاسو نه لاړه نو د دې راتګ به ډېر مشکل دی. نو بچی کم عمرې که ته په خپله دې ځان غیب کړی نو مور او پلار سره کنټیکټ وکړه، موږ سره رابطه وکړه. او که نه تا ته هر قسمه مسلې موږ سره رابطه کولی شي، موږ سره خپله خبره شیر کړه. ستا د مور او پلار دغه غم درد دی الله تا ته نه ښایي او الله دې خپل امن او امان کې ساته. که نور داسې څوک دا ویډیو ګوري او ریحان الله هغوی چېرته لیدلی د هغوی په خوا کې اکثر بازارونو کې موږ نو په دې تخبۍ کې هم داسې زیات تر خلک ګرځي ماشومان
بس بې پروا ګرځي په بدن کې څښاک کپړې که چا نه پاتې شوي روټۍ ورته په لار کې میلاو شي کوڅه کې هغه خوري هوټلو کې ګرځي داسې نو دغه ماشومان هم اکثر داسې چې د کور نه لاپته شوي مدرسو نه سکولونو نه تښتېدلي د دغه یارې چې یاره مور به راسه سختي کوي پلار به راسه سختي کوي چې ولې را تښتېدلی د دغه یارې ګرځي نو تاسو هم که مخې له درځېدلی داسې ماشومان ویډیو ته کوئ تصویر ته یې باقاعده په فیسبوک کې شیر کوئ اخره کې بیا هم دغه وایم چې څومره کتونکي زموږ دغه ویډیو ګوري دا د الله د رضا دپاره موږ زموږ د پیج دپاره موږ زموږ د چینل دپاره بس صرف او صرف د الله د رضا دپاره د دغه پلار دپاره د هغه مورکۍ دپاره کومه چې به ګیټ ته هر وخت دغه سترګې په لارې چې یاره ریحان الله بچی به مې په دغه ګیټ واپس راشي الله دې وکړي چې دغه بچنګې کور ته صحیح سلامت راشي لالا خپل نمبر راته ووایي کتونکو سره نمبر ستاسو شیر کړو 0347 84 321 0347 84 321 څه قصه وه تاسو سره چا رابطه کړې وه دغه قصه زموږ کتونکو ته وکړو دا موږ چې کله په سوشل میډیا باندې دغه ورکو که نه نو د سوشل میډیا والا موږ ته ووایي چې باید داسې ګڼکپان به دا ترین کوي خو ته به دغه پیسې نه ورکوې چاله تقریبا 3 ګنټې پکې تېرې وې دی هلک موږ ته مس کال ماته وکړو زما ته غوټه فیملي ناسته وه نو ما چې څنګه مې ولا وکړو نو دوی زه د ښار توتکان یم او په لړکانه کې دغه شان یو جیل دی او دا لکان دلته کې دي خو دلته یو ټوکن ډکول دي په هغې باندې 4,000 روپۍ خرچه راځي دا پیسې ته ماته راولېږه ما 2-3 کسانو سره ملګرو سره دغه وکړو هغوی به دا ګڼ کپ دی صحیح ده بیا ما سره فیملي ناسته وه پیسې ما ولا ولېږلې په دې وجه مې ولېږل چې سبا ما ته لکه د خپل فیملي بهي ته پیسې نه لېږل د هلک د پیسو د وجې دغه کړی دی که نه بیا دې شی وشو چې د سړي موږ ته ووایي چې بهي په 8 بجې به دا ماشوم ستاسو سره خبرې وکړي ماسخوتن اتنیمې چې 8 بجې شوې د موبایل بند کړو هغې نه پس رابطه نه ده او د هغې نه رابطه نه اوس هم کله زه ته کوم زما نمبر یې بیزي کړی دی او بیزي راځي دغه ورور که دا ویډیو ګوري ځکه چې ګوري خو به خامخا داسې سکیمران چې دا ټول سوشل میډیا ته ناست داسې خلک ګوري چې د چا نه بچی ورک شوي د چا د ډونیشن پروګرام وي هغوی سره مختلفو طریقو سره دغه سکیم کوي پیسې ته وایي نو هغه ته وایم چې دغه بچي دغه پیسې دې ستا د بچو په کفنو لګي ډېر سخت الفاظ دي خو ډېر بخښنې سره څوک پرې خفه نه شي زموږ نه د دغه لالا په کور کې څه تېرېږي دغه بچی د څو ورځو نه لاپت دی او ته په دغه کې به لکه 4,000 روپۍ صحیح والله که د یوې ورځې خرچه مې یو جیکټ پې نن سبا نه کېږي پاکستان کې دومره ګراني ده د 4,000 روپو دپاره تا خپل ضمیر خرڅ کړو خپل ایمان دې خرڅ کړو او دغه لالا له دوکه ورکړه بلکې به دغه تمه دې وساتو د 8 بجو پورې چې تا سره به رابطه کړي ستا بچی به تا سره ګډېږي بیا دې بسې موبایل بند کړو نو تاسو کتونکو ته هم دغه ګزارش دی که تاسو سره هم داسې رابطې کېږي دا مختلف قسمه سکیمران دي ډیجیټل دور دی ځان د داسې خلکو نه وساتئ اخره کې بیا هم دغه یم چې دغه ویډیو د الله د رضا دپاره شیر کړي په دې شیر ستاسو هېڅ هم نه کېږي خو یو مور ته خپل لختې جګر میلاوېدی شي یو پلار ته د هغه د سترګو تور میلاوېدی شي انشاءالله چې ماشوم به صحیح سلامت کور ته راځي که پیدا شو تاسو سره به ضرور موږ ویډیو یا د پوسټ په شکل کې راځو تاسو ته به وایو چې یاره ریحان الله بچی خپل کور ته صحیح سلامت راغلی تر هغې پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین تلاوت شاه له اجازت ورکوي ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان